سورہ حمیم سجدہ صفحہ نمبر 48 صفحہ نمبر 48 سورہ حمیم السجدہ دا سورہ حمیم دے اور مکیتن مکہ مکرمہ کی نازل شوی دے وہی 54 آیتن پدی کی سلور 50 آیتون دی و 6 رکوعات و پدی کی شپک رکوعانی دی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمیم تنزیل من الرحمن الرحیم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون صدق الله العظيم سورة حمیم سجدہ دا پا مکہ مکرمہ کے نازل شوی دے اور پدے کے 54 آیاتونه دي شپږ پکې رکوګانی دي الله دې په صحیح طریقې سره اول ماته او بیا تاسو ته دا آسان کی او الله دې په دې باندې موږ ته د عمل توفیق را نصیب کړي دې سورۃ سورہ حمیم ویل کیږي نو حمیم متذکر ویل کیږي چې اولنې آیت په دې کې حمیم ټکی راغلي دي نو ځکه دې ته کم دې حمیم ویل کیږي او دا حروف مقطعات دي حروف مقطعات او د حروف مقطعات صحیح معنی او د دې صحیح مطلب دا موږ بار بار وایو د دې صحیح معنی چاته معلومه ده الله پاک ته الله اعلم ورسوله بمراده چې الله تعالی د دې په مراد باندې صحیح پويږي او عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دا حمیم او حروف مقطعات چې څومره دي دا د الله تعالی نمونه دي دا الله تعالی نمونه دي حمیم دا د الله تعالی نوم دی الف لام میم دا د الله تعالی نوم دی نو بیا په ذهن کې یو سوال راځي چې د الله تعالی خو کوم دي 99 نمونه دي یو کم سل اسماء الحسنا چې وته ویل کیږي نو دا حمیم خو پاره کې نه دی ذکر علماء د دې جواب ورکړي دي چې د الله تعالی چې کم مشهور نمونه دي هغه 99 دي او غیر مشهور نمونه د الله تعالی دا تقریبا 15000 نمونه دي نو هغه 15000 نمونه کې چې کم د حمیم هم د الله تعالی نوم دی یو قول پکې دا دی او ځینې علماء دا لیکلي دي چې دا حمیم د قرآن شریف خپل نوم دی ځکه مخکې څه شی دی تنزیل من الرحمن الرحیم چې دا قرآن مجید نازل کړی شوی دی د الله تعالی د طرفه نو دا چې کوم دی حمیم ودا د قرآن مجید خپل نوم دی بعض علما په کې دا وی او بعض علما په کې دا کړی دي چې نه دا حمیم د دې صورت نوم دی د ټول قرآن شریف نوم نه دی بلکې د دې صورت چې کوم دی حمیم نوم دی عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ چې فرمایي چې دا حروف مقطعات ودا د الله تعالی نومونه دي څنګه د الله تعالی نومونه دي نو په دې کې کوم دی دوه حرفونه دي یو پکې ح ده او دویم پکې میم ده نو ح نه مراد کوم دی حمیدون ده او حمیدون دا چا نوم دی د الله تعالی او دویم چې کوم دی کې میم راغلی دی نو میم نه مراد کوم دی مجیدون ده او مجیدون هم د چا نوم دی د الله تعالی عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دا حمیم دا حروف مقطعات کې دا هر یو حرف نه کوم دی د الله تعالی خپل معنی او د الله تعالی نوم ته معلومیږي نو حمیم الله اعلم ورسوله بمراده تنزيل دا قران نازل کړي شوی دی من الرحمن الرحیم دا ډیر مهربان او د نهایت رحم کوونکی نه معلومیږي دا چې الله تعالی چې کوم دی رحمان هم دی او الله تعالی رحیم هم دی خو الله تعالی اول خپل رحم ذکر کوي دلته ګوره تاسو وګوره مونږ چې قران مجید کولو کو نو بنده د الله نډیر زیات یریږي چې د الله بنده ته عذاب ور کوي او الله تعالی به بنده ته چې کوم دی جهنم ور کوي
نو قران چې مونږ څنګه شروع کوو نو اول الله پاک د خپل د رحم د پاره مونږ د پاره کلمه خولې ده بسم الله الرحمن الرحیم او بیا مونږ سویو الحمدلله رب العالمین الله دې بنده ته چې ګورې یریګه ما سر رحمان یم رحیم یم نو رحمان څه ویل کیږي او رحیم څه ویل کیږي په دې لفظان پوي کوم ور مونږ بسم الله ویو بسم الله الرحمن الرحیم نو د دې بسم الله الرحمن الرحیم پر رحمان پر رحیم باندې لګنن ځان پویو الرحمن دم د الله تعالی صفتی نوم دی او الرحیم دا هم د الله تعالی صفتی نوم دی او د الله تعالی خپل نوم څه شي دی الله الله نو الله تعالی دا د الله تعالی ذاتی نوم شو او الرحمن الرحیم دا د الله تعالی صفتی نوم دی السلام علیکم پوښښ مثلا زما د والد صاحب خپل نوم یو دی او مونږ ولا پکور کې سویو بابا پکور کې وته ابو دا چې کوم زموږ د پلارانو صفتی نومونه دي او دا څه هم د الله تعالی خپل نوم څه شي دی الله او د الله تعالی صفتی نوم څه شي دی الرحمن او دویم صفتی نوم څه شي دی الرحیم اوس الرحمن څه ته ویل کیږي الرحمن هغه ذات ویل کیږي که څوک ته دعا کوي نو هغه ته هم نعمت ور کوي او څوک ته که دعا نه کوي هغه ته هم نعمت ور کوي تاسو کافرانو ته وګوره دا کافران چې څومره دي د الله نه دعا غواړي الله نه دعا غواړي نه الله ولا بچي ور کړی دي الله ولا چې کم دي کورونه ور کړی دي مالونه ور کړی دي خزه ور کړی دي په دنیا ولا سلطنتونه ور کړی دي نو دا د الرحمن کمال دی دا د چا کمال دی د الرحمن چې کافرانو ته نه دعا نه غوښتلې او بیا هم چې کم دی الله ولا سور کړی دي هر نعمت ور کړی دي او الرحیم هغه ذات ته ویل کیږي چې ته نه دعا او غواړي ته نه سو غواړي دعا ته نه او غواړي او دعا په بدله کې الله تعالی ته نعمت درکې دي ته ویل کیږي الرحیم نو الرحمن वो ذات है जो बगैर दुआ के इंसान को नेमतों से नवाजे और الرحیم जो इंसान क्या कर ले दुआ कर ले और दुआ के नतीजे में अल्लाह ताला बंदे को क्या कर दे नेमतों से नवाजे और दा الرحمن الرحیم के फर्क दे دویم فرق بګډیر عجیب ده الرحمن هغه ذات ویل کیږي چې د هغه رحمت او د هغه چې کم دی مهرباني دا په دنیا کې په کافر باندې هم دا او په مسلمان باندې هم دا د رحمان صفت ده رحمان چا دی ویل کیږي چې د هغه مهرباني او د هغه کرم په دنیا کې د دنیا قید به ګورزان سره یاد ساتي په دنیا کې د الله تعالی مهرباني د په کافر باندې ده او په دنیا کې د الله تعالی مهرباني د بچا باندې ده په مسلمان باندې هم ده او الرحیم بیا چې کوم دی دا بیا عجیب شي الرحیم هغه ذات ویل کیږي الرحیم چې د هغه مهرباني په آخرت کې صرف د مسلمان سره خاص وي مسلمان په ویښه الرحیم چا دی ویل کیږي هغه یو ذات چې داغه مهرباني په آخرت کې به د چا سره وي د مسلمانانو سره او د الله تعالی مهرباني په آخرت کې څنګه به وي مسلمان ته جنت ورکي مسلمان ته نعمتونه ورکي مسلمان ته د حضور علی السلام شفاعت ملاويږي او کافر به کوم نه د ارسنه محروم وي نو دا د الرحمن الرحیم مختصر شان تعریف ته الرحمن هغه ذات ویل کیږي چې داغه مهرباني په دنیا کې په کافر باندې ده او په مسلمان باندې ده او الرحیم هغه ذات ویل کیږي چې داغه مهرباني دا صرف په آخرت کې 50 سره ده د مسلمان سره ده نو حمیم تنزیل دا قران نازل کړي شوی دی من الرحمن د ډیر مهربان د طرفه الرحیم او ډیر نهایت رحم کوونکی د طرفنا
کتاب دا قرآن مجید فصلت واضح کړی شوی دی آیات د دې آیاتونه د قرآن معجزه بیانې. الله فرمایي چې د قرآن هر یو آیت د انتهایی تفصیل سره بیان شوی دی. قرآن تقریبا د 2020 ته زموږ ترجمه روانه ده، دا 2025 روان دی، لا اوسه پورې زموږ ختم نه دی شوی. دا مونږ په دې کې ډیر مختصر تفسیر کوو، تقریبا دې کې مونږ 12 منټ تفسیر کوو. او الله وایي چې ګوره دا کتاب خو ما نازل کړی دی خو انتهایی دا تفصیلی دی، هر یو آیت د تفصیل سره دی. دا قرآن معجزه ده. او بیا الله فرمایي ګوره دا قرآن چې کوم دی آسان دی د چا د پاره؟ یو سړی دی هغه وی زیویما نو پاره کې د عمر قید نشته دی. تاسو وګوره په دنیا کې یو سړی فن زده کوي او دا د 20 سال نه ور نو دی بیا هغه فن نشي زده کولی، یره وی دماغ نه پاخري. یو سړی داسې وي چې دا چې کوم دی د 50 سال نه د 60 سال لم سیواوي او دی وی زه د قرآن زده کوم، نو دا د قرآن معجزه ده چې دا قرآن به ته زده کیږي. تاسو له بیان شي حاجی صدیق صاحب د زبیر جی صاحب رور د سونه عمرو د علاقې کسان ناشتي شپېتا بیا کال عمر داغه هغه په دې عمر کې مشر مواسب سره ختم کړي وو. نو دا د قرآن معجزه ده چې کتاب فصلت آیاته آیاتونه تفصیل سره خو الله بیان کړی دي، او یو معجزه دا ده چې په هر یو عمر کې الله تعالی انسان ته داسې کوي عزت کوي. دا قرآن معجزه ده. قرآن عربیا دا قرآن مجید په عربی کې نازل شوی دی لقوم یعلمون دا هغه قوم د پاره چې پوهیږي. بشیرا دا قرآن مجید زیر ورکون کې دی د چا لپاره؟ مسلمانانو ته زیر ورکوي. آخرت کې چې کوم دی د الله تعالی نعمتونه دي، په دنیا کې د الله تعالی نعمتونه دي، او دا قرآن چې کوم دی زیر ورکوي چاته؟ مسلمانانو ته. ونذیرا او دا قرآن مجید يرون کې دی چا لپاره؟ کافرانو ته. نو اول زیر دی بیا پکې چې کوم دی خوف دی، او خوف هم د چا لپاره دی؟ کافر ته. کافر ته قرآن دا بیانې ایمان دې نه دی راوړي جهنم ته وځي، ایمان دې نه دی راوړي قبر عذاب در باندې شته. فارد اکثرهم پس مخوار ولو پدې کې اکثر خلق. تاسو وګورئ الله پدې کې بخپل وی دې قرآن نه چې کوم دی اکثر خلق مخ اړول دي، نو پدې کې کوم دی کافرانه میات کل او پدې کې مسلمانانه مرایات شول. کافر خود نه داسې مخ واړولو چې په الله باندې ایمان نشته او قرآن باندې ایمان نشته. کافر مسله چې کوم دی دا ښکارا شولا او پاتې شول مسلمانان موږ په قرآن باندې ایمان شته دي. ډېر خلک داسې دي هغه نه پډېر موکو کې قرآن پاتې وي، ډېر خلک داسې دي هغه چې کوم دی هر وخت دا اراده کې قرآن منن نن شروع کوم فیصله نه کوي. د دې داسې مثال شلو فاعرض اکثرهم اکثر خلکو دې نه مخ اړول دي. تاسو وګورئ زمونږ چې کله هم یو بچي د تعلیم برابر شي نو اول د غریب سړي دا هم یو اراده وي چې دا بچي په خاص سکول کې کینو ما دا څه دو کنه د دې بچي د پاره د سکول د پاره موږ قرضم کو اډمیشن د پاره هر قسمه وکړو. او یو پلار به هم داسې نی ویلي چې زبنن پرې پېښور کې ګرځم په خه مدرسه کې بدازوي کینو ما دا څه سوچتا. بس موږ وی مړه دا جمعات دې که مدرسه ده که ارڅنګ دې بس یو لین پکې روان دي. اوس ابور یو سړی داسې نشته دی چې دی راغلی وي او د قاری سره مې دا تاسو کړی وي زما دا بچي پر سبق کې څنګه روان دي سوچته دي نشته دي. او سکول کې چې کم دي مونږ هر میاش دو او دا چې کم دي انوال ډے دا او دا چې کم دي میډ ټرم ایگزام فائنل ډے دا هغه کې مونږ د باقاعده د ټیچر سره ملاوي زمونږ دا بچي څنګه دي ډیر ډیر خدای مونږ ډیر خوشاله شو. اوس ابور چا به دا معلومات کړی وي سما دا بچی زی د حاضری څنګه ده او د چې کم دی الته سبق څنګه دی دا په جمعات کې چا سره کینی چا سره پاسی زی یا نزی دغه چې کم دی دا ټول مسلمانانو به شامل کړ. نو الله فرمای فارد اکثرهم پس مخوړه ولو پدې کې اکثر خلق
فهم لا يسمعون پس دوی نه اوري. واخر دعوانا الحمد لله.